بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه ویلو چې مصنف رحمت الله علیه دیو د تشبیه مختلف تقسیمات او استکې په مختلف اعتبارات سره. نو اول په تقسیم کړو په اعتبار د طرفین سره، د مشبہ مشبہ به په اعتبار سره، چې یا به تشبیه د مفرد په مفرد سره، یا به د مرکب په مرکب سره، یا به د مفرد په مرکب سره، یا به د مرکب په مفرد سره. دویم تقسیم کړو چې تشبیه یا به ملفوف وي، یا به مفروق وي، یا به تشبیه تشبیه، یا به جمعي. بیا رال الفهم خبره دا چې دا وجه شی په اعتبار سره د تشبیه درې تقسیمات دي. اول تقسیم کړي چې دوه قسمونه دي، یا به تمثيل وي یا به غیر تمثيل وي. تمثيل دي ته ویل کېږي چې بری کې وجه شی با د متعدد شونه منتزع شوی وي، او امام سکاګه وسره دویم قید لګره چې لکه وجه شی با د متعدد شونه راوتلي هم وي، او د دې سره سره دا غیر حقيقي وي. او غیر تمثيل دي ته وایي زمونږ د جمهور په نسبت چې هغه د متعدد شونه نه راوتلي، او هغه په نسبت چې متعدد شونه راوتلي هم نه، او هغه حقيقي وي، اعتباري نه وي. بیا دویم تقسیم ویلو چې دا وجه شی په اعتبار سره دویم تقسیم د تشبیه هغه د تشبیه یا مجمل وي یا مفصل وي. مجمل دي چې بایګه وجه شی باندې وی ذکر شوی، بیا چې دا وجه شی باندې ذکر شوی یا به دا ظاهر وي او یا به خفي. ظاهر مطلب دا چې وجه شی په ذکر شوی نه خوار سره پیژني عام ده، او چې خفي مطلب چې لکه هغه وجه شی په کې نه ذکر شوی ټول خلک نه پیژني، خاص خلک پیژني. لکه حجاج ابن یوسف د بنو معلق په باره کې تاسو کو چې بلی کم یو غس غوړه ده نه هم کله حلقه المفرغه یا جنې فاطمه بنت الخرشوم نه چا دا بچو کې کم یو بچي غوړه ده، هغه ورته دا وی چې هم کله حلقه المفرغه. وز د دې مجمل یو بل تقسیم ده، د مجمل تقسیم ده ښا د مطلق تشبیه تقسیم نه ده، د وجه شی تقسیم نه ده، بلکې د مجمل یو تقسیم ده. هغه دا چې کله با د سی وی چې وجه شی به خونه نه ذکرو، خو بدی کې با د مشبہ یا د مشبہ به وصف هم نوی ذکر، یعنی د دې اوسیز په پکې نوی ذکر چې هغه وجه شی به طرف ته اشاره کوي، او یا به د دې چې صرف د مشبہ به هغه دغه په کې ذکر وي، چې وصف په کې ذکر وي، چې صرف مشبہ چې هغه به دا اشاره کوي چې مشبہ به پرې کې دا شی ده، او یا با د سوي چې د مشبہ او د مشبہ به دوه اوصاف به ذکر کړي چې دا اوصاف په ذری سره په دغه کې وجه شي بس شه ده، چې د دوه اوصاف په کې نه ذکر شوی. دایره لپاره مثال لکه زید اسد، زید په شان د منظری ده، اوس بری کې دانشته ده چې علاقه پس کې پوښوي دی اوس په کې نه ذکر کړه، او چې د یو اوس په کې ذکر کړه د مشبہ به اوس په کې ذکر کړه لکه هغه هم کل حلقه المفرغه الذي لا يدرى ان طرفه، چې د دې مثال په شان دا حلقې لري کم چې ویل کړل شي هغه چې دغه اطراف پته نه لګي، نو وګورئ لګي د حلقې لپاره وصف ذکر کړو چې لکه څنګه دا حلقه المفرغه دا غیر اطراف پته نه لګي، دا څنګه د دوه پته نه لګي، نو وصف په کې د مشبہ به ذکر کو، او کله کله په کې د مشبہ او د مشبہ به دوانو وصف چې نه په کې ذکر کړای، لکه دلته شعر بلای وای دای شعر په معنا او مطلب وایو ان شاء الله، او مقصد دای چې لکه دلته کې د تشبیه ور کړی دا چې لکه زما دا ممدوح زما دا بادشاہ کزته خفم شم، خو بیا په ما باندې خپل انعامات خپل توفیق آی په ما باندې بندې نه، بیا په ما باندې وای د دې مثال لکه څنګه چې باران کنه باران، نو باران چې وریږي کته او ودریږي او کته ورته شاکه او کته ورته مخکې، خدا باران بتا د نفت الرسیبه، نو دلته وجه شی به تنن د لکه نفر رسول دي نفق ولېدل دي، او دا مشبہ او مشبہ به په ځوانو کې ذکر شو. واښوي وګورئ د بل بیز مخکې و ايضا منه او دا رنګي د مجملنا اي منه زمير ذکر کړه د مجملنا چې لکه د سی ونی وی چې لکه د سی دا او دا او دا زګه چې بدی کې اشاره د دې خبرې ته چې وس دې دا کم تقسیم بیانې کم اقسام بیانې نو دا د مجمل تقسیم دی، دا د تشبیه د مطلق تشبیه تقسیم نه دی. اي من المجمل وقالوا منه دون ان يقول، واذا سوني مصنف چې ايضا اما كذا اما كذا، دا اما كذا اما كذا چې ول نه یې پته لګیدل چې هغه د تشبیه تقسیم دی کوي، نه تشبیه تقسیم نه لري.
اشعار خبرداري ورکولي بان هذا من تقسيمات المجمله چې دا د تقسیمات د مجمل لري لا بد من تقسیمات مطلق التشبيه دا وې دا مطلق تشبيه تقسیمات نه دي نو فرمای ومن المجمل او د مجمل ما هغه دي لم يذكر فيه چې نیوی ذکر کړی شی په دې کې احد وصف احد الطرفين یعنی یو وصف د دوو طرفونو چې اندانی ذکر شوی څه مطلب دی و یعنی الوصف الذي ها وصف يكون فيه ايماء الى وجه الشبه چې بریګه به اشاره ستا وجه الشبه د چیرې بریګه وجه الشبه راشه نو زید اسد لګته چې زید اسد زید په منظری ده اوس بریګه وجه الشبه نشته نو په څه وصف ته چې هغه اشاره وکي ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده او یو قسم هغه چې بای کې صرف د مشبه به صفت ذکر شوی صفت کې د صفت ذکر شوی الوصف الذي يعني الوصف المجحر يعني هغه وصف چې خبرداري ورګي په وجه شي سره كقولها لك قول د خزه كما خذ فاطمه بنت القرشبو چاہے هم کل حلقه المفرغه دو بشان دغه دایری دي بشان دغه حلقي دي چې هغه ویل کړل شي خور کړل شي الله لا يدري اين طرفها چې پته نه لګي چې طرفونه کم دي نو څنګه چې لکه دغه حلقي طرف ندی معلوم دغه شان زما په دې بچو کې نغوروالي او غروالي خبره نه معلوم نو دلته ګوره د مشبه به هغه وصف ذکر کو واښوي دلته مشبه د بچی دي کنه ا مشبه به حلقه د حلقي لکه وصف ذکر کو چې حلقه مفرغه چې دغه هغه اطراف نه ومنه ما ذکر فيه وصفهما او دریم قسم هغه د مجملو چې بریګه به مشبه د مشبه به دوان وصف ذکر شوی ای مشبه او مشبه کلاهما کلیهما قول الشعر صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عني وعاوده ظني فلم يخب كالغيث إن جئته وافاك ريقه وإن ترحلت عنه لج في الطلب وي صدفت عنه اي اعرضته ما اعراض وقوددنا ځان می ته خفکو ځان می پینانګار کو ولم تصدف مواهبه عني او ما ختم نشولو د داغه هبه د داغه تحفی زمانہ مطلب دا ما دي ځان خفه کړل او بیا هم چې نه ما د تحفی وډاله را لګي وعاوده ظني او واپس شو دا په باره کې زما ګمان فلم يخب خوا ما حرم نشو نو زله ګوره دی چې زما ممدو اگر چې ته خپه ما خو مال بیا هم سګي فائدہ ما تر رسي توفیق ډاله راکې کله غیثی پشان د باران ان جئته کتراش دی باران تا وافاک ريقه نو درکوي تا وافاک ای آتا کا درکوي هغه باران تا ريقه خپل عمده خپل حصہ و اذا ريق سشره وفعلوه في روق شبائه او ريقه و اذا ريق تنګنه دا خو یا اول ته ویل کېږي لکه خلک وای چې بلانګي دا کار د خپل ځواني په اوله کې وکړو پوښوي او یا دغه چې ريق معنا افضل غره واصحابه ريق المطر او ريق كل شيء افضله او یا د چې باران دغه ته باران هغه افضل یې سو رسیدله او وی ريق د هر یو شي چې دغه بهتر وي پوښوي نو وی با کل غیث ان جئته وافاک ريقه وی په شان د باران د کچرته دی باران ترام شي نو تا ته دا خپل عمده حصہ درکې و ان ترحلت عنه او کته واپس شي د دی باران نه نو لج فی طلب نو دا د ویل په طلب کې بیا ورپسې کیږي برپسې ورپسې کیږي په وصف المشبه عن الممدوح بان عطاياه وصف المشبه دلګي د مشبه وصف بیان وصف المشبه در خپل مشبه وصف بیان کړي اند ممدوح سوت بیان کړي بان عطاياه فائده چې د عطايا د توفیق همیشي په باندې ارز او لم يرد کده او فائده معنا راوريږي په باندې راور کولېږي دتا کده اعراض کی یاد کرګي وقدا وصف المشبه به دا وصف بیان کړ د مشبه به اند باران بانه يصيبك چې دا به رسیږي دتا جته او تر حلدان هو کته دی زی او کا واپس کی ورته کرازي ورته والوصفان مشعران بوجه شبه او د ادوانه وصفونه دا خبرداري ورکې په وجه شبه سره چې وجه شبه څه شری عن الافاظه یعنی فائدہ رسول حالتي طلب وعدمه
چې ته طلب کې او کنه کې لکه پوه شو به معنی نو لکه څنګه چې ګوره باران څنګه چې زمانه ممدوح کزه ته اعراض کوم او کله کومه فائدہ را رسي دغه شان دی باران کته دې یو کنه ما ته فائدہ را رسي ان له وجه شي بداله وحالت الاقبال علی او په ځوان حالتونو کې قدم متوجه کیږي دا کې اعراض ته کې لکه بری خبره باندې پوه شوي ها بری باندې پوه شوي نو دا د مجمل درې قسمونه شول چې یو بګه د مشبہ او مشبہ به د ځوان وصف نه ذکر شوی یا بګه چې د مشبہ به وصف ذکر شوی یا بګه د ځوان وصف ذکر شوی وسویدو کنه دا چې دا تشبیه جنن د فقط قسمونه دي یو مجمل یو سره مفصل نو مجمل څه ته وایي چې بدی کې وجه شبه نوی ذکر او مفصل چې بدی کې وجه شبه ذکر کړل شوی واما مفصل یا مفصل عطفنا على قول اما مجمل وهو ما ذكر وجه شبه بګ ذکر شوی كقوله وثغره في صفاء وادمع كاللؤال واذا ما ذا ممدوح زما ذا محبوب دا غاخونه صفایي کې او زما ذا اوخ کې د سړي لکه ملغلره نو وز دلته کې ګوره مشبہ پکې چې شری بھائی دغه غاخونه او زماغه اوخ کې او د لؤلی دا به مشبہ به لري وجه شی به کې سره فی صفاء وجه شی به کې شی لري الګه پوه شو به معنی ها نو دلته کې وجه شی به ذکر کړل شوی دا وذری دنا خبر کوي وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه چې کله کله د سې چې وجه شی به نه ذکر کړل شوی بلکې د سې او سې ذکر کړل شوی وي چې هغه د وجه شی په ځای باندې راغلی وجه شی تابع وي او د وجه شی سره لازم وي پوه شئ وجه شی نه بلکې د وجه شی تابع وي او دای سره سوي لکه یو سره ډیر خپل خبرې کوي کنه نو ته چې دا خبرې غو پشان د کې بیندې په خوګوالي کې نو د دې لګي دا خبرې دای مشبہ وګرځولو او دا خوګواله دای څه وګرځولو هو دلته دا حلاوت خوګواله چې دا مشبہ به دا وجه شی نه بلکې کم سیز چې د وجه شی باندې دلالت کوي چې هغه میلانی طبع ده وجه شی په کې لګي چې میلانی طبع یعنی د طبیعت هغه میلان دا به وجه شی بره وهلکه وته دا حلاوت چې دا وجه شی بول نه ګرځي د حلاوت څخه وجه شی نه ګرځم چې حلاوت خوګوالی ته وي او خوګواله چې دا په خوراکي او په خبرو کې خوګواله نه خلک دا خبرې سمه خوګی دي نو څنګه خوګی دي چې دی پکې چول نه کګوړې پکې چول چې خوګی دي څه خلک دا ته سب به خوند خبرې کې به خوند خبرې مطلب دا دی چې لکه خلکو نه خوګي او خوګي خبرې چې خلکو صحیح لکه څنګه چې خوګ شری انسان خوخي نه دلته وجه شی میلانه تو پدا پوه شو به معنی نه قد يتسامح کله تسامح کوي به ذکر ما يستتبعه مكانه فذكر کولو د هر هغه سیس چې تابع وي دري په ځای لري باندې ذکر کوي به ايت ګره مکان وجه الشبه چې ذکر کولای کیږي په ځای د وجه شبه باندې ما يستلزم هغه چې لازم وي دري سره يعني اي يكون الشبه وتابعا له يكون وجه الشبه تابعا له لازما في الجمله چې دا وجه شبه تابع وي دري او لازم وي دري سره في الجمله كقولهم لك قول للعلماء الكرام للكلام الفصيح كلام فصيح تا هو کلا عسل فی العلاوه چې دا کلام فصیح دا پشان د غبینو د په خوګوالي کې فإن الجامع فيه لازمهما جامع پرې کې یعنی وجه شی پرې کې لازم د حلاوت ده اي وجه شی په هذا التشبيه لازم الحلاوه چې لازم د حلاوت چې شری هو میل طبع د طبيعت مایل کېدلی لانه المشترك دغه د میل طبع دا مشترک ده فمنز د کلام کې او فمنز د غبین کې لل حلاوه التي ونا خوګواله التي هي من خواص المطموعات چې دا خواص د مطموعات دي لکه پوه شو به معنی یعنی مطلب خوګواله دا د مطموعات او د شی په دسی په کار چې په مشبہ او مشبہ به ځوان کې موجودي نو کته حلاوت چې دا مشوجه شی به وګرځي نو په مشبہ به کې موجود او په مشبہ کې موجود هغه پوه شو به معنی نو دلته وجه شی به میلانی تو بالا او دا حلاوت دا سره لازم دی دا تابع ده پوه نه شوي یاد بشي واړوي